الرحمن الرحیم. ګوره دې نه مخکې موږ ماشوم د معرب او مبني وښودل، صرف تعریفونه چې معرب دې ته وایي چې هغه بدلېږي رابدلېږي، او مبني دې ته وایي چې هغه نه بدلېږي. بیا ورته موږ مثالونه ورکړل. اوس په دې موږ راولو د دې نه پس چې کوم دی نو د مبني قسمونو ته چې بچي دا مبني دی دا به مخکې ووایو او دا معرب ورپسې به بیا وروسته ووایو. نو دلته به وایو چې د مبني ټول چې کوم دی نو اته قسمونه دي. د دې مبني یا اسم غیر متمکن هم دې ته وایي. دا دې ورته ووایو چې مبني یا اسم غیر متمکن د دې چې کوم دی نو اته قسمونه دي. لومړی په دې کې کوم دی نو مضمرات دي. پس مضمرات کې به د ټولو نه لومړی چې کوم دی نو موږ څه ووایو؟ ضمیر مرفوع منفصل به ووایو. نو دا ضمیر مرفوع منفصل انا نحن انت انتم انتم انت انتم انتن هو هما هم هي هو هن. دا ماشوم سره په دې علم النحو کې چې کوم دی موږ څوک دا ورته وایي چې بچي دا ضمیر مرفوع منفصل نو دا په ترکیب کې مبتدا واقع کیږي. چې دا کوم ځای راغلی په ترکیب کې به دا څه واقع کیږي؟ دا مبتدا واقع کیږي. او هغې نه پس به چې کوم دی نو په ساده طریقې سره کوم دی نو څه ته راولو؟ اجرا ته بیا راولو. نو اجرا طریقه به ورسره اجرا به ورسره په دې طریقه باندې کوو. لکه د ماشوم نه موږ تپوس کوو چې انا قائمون، نو دلته دې ووایي بچي چې دا انا دا معرب د کوم مبني دی. نو ورته به ووایي چې د معرب جواب براله نه راکړې، ځکه چې معرب لا موږ ویلې نه موږ مبني کې لګیا شو. نو په معرب او مبني کې به ته موږ ته وایي چې دا معرب دا مبني دی. نو انا دا معرب د کوم مبني دی نو دا مبني دی. ښه د مبني کوم قسم دی؟ دویم تپوس به دې موږ دا کوو. نو دې وایي چې دا ضمیر مرفوع منفصل دی. ها بچي موږ تا ته ویلو چې ضمیر مرفوع منفصل په ترکیب کې څه واقع کیږي؟ نو دې وایي چې ضمیر مرفوع منفصل په ترکیب کې مبتدا واقع کیږي. نو ګوره دا انا چې کوم دی نو دا به مبتدا شي، انا دا مبتدا شوله او ورته بیا وایي چې بچي مبتدا راغلی دی دا به موږ څه جوړو؟ نو وایي بچي خبر بوله جوړو. نو دا قائمون بوله خبر شي. نو ترکیب به څه شي؟ مبتدا سره نه خپل خبر او جمله اسمیه خبریه. په دې طریقې سره کوم دی نو موږ ورته څه وکړو؟ دا نور ترکیبونه مو وکړو. ګورئ انت معرب د کوم مبني دی نو دا مبني دی. دا مبني کوم قسم دی؟ ضمیر مرفوع منفصل دی. ښه ترکیب کې به چې څه واقع کیږي؟ دریم سوال به زموږ دی په ترکیب کې به دا مبتدا واقع کیږي. ښه دا مبتدا شوله غلام زیدین، غلام مضاف زیدین مضاف الیه، دا مضاف مضاف الیه چې کوم د دې لپاره څه شو؟ دا ولا خبر شولو. نو ترکیب به څه شي؟ مبتدا سره خپل خبره جمله اسمیه خبریه. انتما رجلان صالحان. ترکیب تپوس به وکړو چې انتما بچي معرب د کوم مبني دی؟ وایي چې دا مبني دی. د مبني کوم قسم دی؟ ضمیر مرفوع منفصل دی. دا په ترکیب کې څه واقع شوی دی؟ دا په ترکیب کې چې کوم دی نو مبتدا واقع شوی دی. ولې چې دا به ماشوم دوی مخکې ویلي چې دا په ترکیب کې مبتدا واقع کیږي. نو دا مبتدا شلو رجلان صالحان، دا موصوف صفت دا ولا خبر شلو. نو مبتدا سره خپل خبر جمله اسمیه خبریه. دغه شان هو بکرم هو معرب د کوم مبني مبني د مبني کوم قسم دی؟ ضمیر مرفوع منفصل په ترکیب کې څه واقع شوی؟ مبتدا بکرون ولا خبر شلو. مبتدا سره خپل خبر جمله اسمیه خبریه. بجای تلی چې کله بلکې انا نه انت انتما انتن د دې د یادونو نه مخکې چې کوم دی نو ماشوم دوم د ترکیب د طریقه زده کوه چې په دې طریقې سره د ترکیب کې او د هغې نه پس چې کوم دی نو دا بیا زبانیات کو چې بچي دا اوس یاد کړو چې کوم ځای دا راځي نو هم دا الفاظ دلې په دې طریقې سره به دا لیکلی شي او دا په ترکیب کې مبتدا واقع کېږي.